अच्छा ویسه میشه پاکستان سټیل میل چې کوم دی د کراچۍ پغې په ګیسټ هاوس چې میشه سټې دو او دلته دغه د هغې ګیسټ هاوس دی د پاکستان سټیل میلز کراچۍ چې کوم دی دا په ټوله شنه غټه او تاریخي صنعتي منصوبه ده او دا د پاکستان چې دی دا په ټوله شنه غټ سټیل میل دی په دغه ش مختلفه سیکټر دي چې پغې ش دا ګیسټ هاوس ها د دغه حصہ دو دا سټیل میل چې کوم دی دغه د پاکستان تاریخي یو لکه منصوبه دو او صنعتي منصوبه دو چې دغه اثرات چې کوم دي هغه د پاکستان په معیشت شه ډېر اهم کردار ادا کوي. پاکستان ته په 1950 په دهایي شه د احساس وشو چې خپل سټیل میلز چې کوم صنعت دی د پاکستان شه ضروری دی دغه د پورا باقاعده د په 1971 شه د سوویت یونین سره معاهده وکړم. ناظرین زه رضیه مسعود اتو په خدمت شه حاضر یم. یقینا چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وي ویسه میشه د پاکستان چې کوم شهر دی کراچۍ پغې شي او دلته ویسه ز سټیلز میل ش موجوده یا دا سټیل میل چې دی دغه یو ځون ته یو خپل تاریخ ته یو خپل یو تاریخي او صنعتي و ډیره غټه منصوبه د پاکستان بیا مو د ضروري وګڼل چې زه د توسه سره دا معلومات شیر ک چې پاکستان شه دغه چې کیما سټیلز میل دی دغه تاریخ چې شاید دی دغه ورسته د چا کوشش و د پاکستان سټیل میل چې کله 1950 شه پاکستان ته د احساس وشولي چې میجه یو خپل داسې صنعتي و منصوبه جوړه کی یو منصوبه وی د میش سره دغه د پورا په 1971 شه پاکستان د سوویت یونین سره باقاعده معاهده وکړه. 1973 شه باقاعده دغه سټیل میلز څنګه بنیاد د ذوالفقار علي بټو په دور شه کښېښول شوی او دغه چې کیما سټیل میل دی دغه مکمل نوم پاکستان سټیل میلز کارپوریشن پرایویټ لیمیټډ په نوم باندې دی او دا په کراچۍ شه بن قاسم چې کیما پورت دی هغه سره دی او دا د کراچۍ ښار نه 40 کیلومتر په فاصله باندې دا جوړ شوی دی او دغه چې کیما رقبه دو 19000 ایکڑ رقبه باندې دا مشتمل دی او په دغه شی لکه کمیشو وکسی دا د پاکستان د پورا د پاکستان چې کیما صنعت غادای پغه شی پس پاکستان په معیشت شی یو بنیادی مین کردار دغه ادا کړی دی. دلته چې میجه په شوګرځې دی دلته کالجینا هشتا دلته هسپتال هشتا دلته کیډټ کالجز هشتا دلته د رهایش د پورا د مزدورونو د امپلای د فیملی د رهایش د پورا دلته کورینا جوړ شوی دی دلته ګیسټ هاوس هشتا دلته د ژوند هر قسم چې کیما سہولت دی دلته موجود دی اغشتا دی خو وس ریسنټلی چې دلته میجه کیما لږ انفارمیشن نو خاصه لدا غدي چې دا سټیل میل ویس باند دی داغه ویس چار نکو ویس کمیش وکسی په کراچۍ شه د پیپل پارټي حکومت دی ذوالفقار علي بټو خو پاکستان ته د پاکستان د پورای وغټه تاریخي منصوبه وروړله او په دغه شی په کروڑاوي چې کیم خلق تای هغه ته روزګار ملاو شو امپلای دی په شی په دغه ډیر شبادي په دغه بچونه چې کیم ایجوکیشن دی په دغه هیلث چې کیم فیسیلیټیز دی مطلب هر شی په شی موجود دی و باقاعده یو ډیره غټه منصوبه ده خو ویسه چې دا سټیل میل باندې دغه په وجه باندې دغه تاریخي منصوبه افادیت یې دی هغه ډیر زیات پر سره ګډوډ شوی دی امپلای چې کوم دی یا دلته کوم فیملیز دی هغه کسونه ته چې امپلایز دی هغه ته سیلری خو چې ملاو کیږي خو پاکه سم د پاکستان په معیشت شي اکیردار داسې نه دا کوي لکه په کوم مقصد د پورا دغه سټیل میلز کارپوریشن چې کومه منصوبه ده دا جوړه شوې و په چار دو چې دا ټایپ میگا چې کومه منصوبې دي تاریخي منصوبې دي دغه میجه په دغه باندې چار وکړو دغه ترجیح ورکو پیپل پارټي حکومت تایسین حکومت ته پچار دو چې په دغه باندې د ترجیح ورکو ځکه چې دا یو لوی غاټه منصوبه ده چې دغه پیرا پاکستان په معیشت شي ډېر اهم کردار ادا کړی دی.